دویم سبب چې مونږ الله ته ځان ور یاد کړو چې الله مو یاد کړي هغه څه شی دی هغه هم دې ذکر ته ورته خو زمونږ او ستاسو په نظرونو کې لږ غوندې مختلفه هغه دا دی نبی علیه السلام فرمایي چې د قرآن تلاوت کول قرآن سره تعلق ساتل د قرآن درس و تدریس کول د قرآن شاګرد جوړېدل قرآن بل ته ښودل د قرآن دعوت کول دغه قرآن سره تعلق ساتل چې څوک د قرآن سره تعلق ساتي دا انسان الله رب العالمین د ځان سره یادوي دلیل وری مسلم شریف کې حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي د ابو هريره رضی الله عنه پر روایت سره فرمایي نبی علیه السلام چې مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله چې څه خلق را جمع شوي وي د الله په کور کې او یتلون کتاب الله د الله د کتاب تلاوت کوي ويتدارسونه بینهم یو بل ته ښیي دا قرآن د قرآن ترجمه ښیي د قرآن تفسیر ښیي د قرآن الفاظ ښیي د قرآن تجوید ښیي د قرآن احکام ښیي یو بل ته نو څه چل به وشي څلور نعمتونه به دې خلکو ته میلاو شي الا نزلت علیهم السکینه د انسانانو باندې به د زړونو اطمینان راشي دا د زړونو اطمینان عزیزانو ګوره دنیا دا خلک چې دا څومره تجارتونه کوي څومره مالونو پسې کړېږي مقصد یې دی چې د آرام زندگی تېره کړمه خو د زړونو اطمینان الله په دې خپل کتاب کې ایښی دی الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په دې ذکر باندې یعنې ذکر نه مراد د قرآن دی د قرآن باندې چې کوم دی دې سره ایمان دې سره انسان دا زړه مطمئن کېږي ګورئ د عبارت کې تاسو ګورئ الا بذکر الله مفسرینو لیکلي دي چې الله رب العالمین داسې نه فرمایي چې تطمئن القلوب بذکر الله د زړونو اطمینان په ذکر سره راځي بلکې ذکر مقدم کړی او الا استفهام دا د تعظیم دپاره معنا وایي دا ده که چیرې الله داسې ویلی وی چې تطمئن القلوب بذکر الله نو معنا به دا وه چې دا اطمینان د زړونو په نورو شیزونو کې هم شته د دنیا په دې کارونو کې هم شته د دنیا په دې اعراضو کې هم شته د دنیا په دې نعمتونو کې هم شته خو معنا دا ده چې سوا د الله سره د تعلق نه په بل هیڅ شیز کې هغه د زړونو اطمینان نشته نبی علیه السلام ځکه فرمایي چې د الله د طرفه سکینه په دې مؤمنانو رانازلېږي دویم واورئ عزیزانو وغشیتهم الرحمه دا ټولو انسانانو باندې د الله رحمتونه راځي او ګوره دا رحمت داسې یو صفت دی د الله رب العالمین د طرفه او داسې یو نعمت دی چې په کوم انسان باندې وشو دا انسان کامیاب دی حتی جنت ته چې مونږ ځو ګوره د الله په رحمت باندې د اعمال دا صرف اسباب دي یا به قبول شي یا به نشي خو که الله را باندې رحم ونه کړي نبی علیه السلام یو ځل وفرمایل وایي تاسو ټول چې کوم دی د الله په رحمت به جنت ته ځئ نبی صحابه کرامو تپوس وکړو نبی علیہ السلام ویل لن تدخلوا الجنة باعمالکم تاسو د دې اعمالو په مقابل کې جنت ته نشئ تللی بعد مقابلې لپاره یعنی سبب خو یې دی خو ګوره جنت ډېر قیمتي دی اعمال چې کوم دي دا د جنت قیمت ور باندې ډېر اوچت دی صحابه کرامو تپوس وکړو ولا انت یا رسول الله ته هم نشئ تللی نبی علیہ السلام ویل ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه که الله می په خپل رحم کې ورډوب نه کړي او خپل رحم را باندې ونه کړي نو زم نشم تللی نو بما تعملون معنا به دا ده چې په سبب د تلکم الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون علماء لیکلي بعد ته په مقابله د سبب سره د اعمال اسباب دي خو مقابل نه دی جنت ډیر قیمتي دی جنت ډیر پراخه دی ډیر د نعمتونو والا دی غرض مې داو چې بل د قرآن په وجه په انسان باندې رحمتونه راځي او بل هغه نبی علیه السلام بیان کو چې ملائکې راشي خپلې وزرې راوغړي وحفتهم الملائکه او اخیرنی زما مقصد په دې حدیث کې ادا و چې وذکرهم الله فی من عنده څوک چې قرآن سره تعلق ساتي د قرآن تلاوت کوي الله رب العالمین په هغه مجلس کې یادوي چې د الله سره دی ګوري کله ځان سره کله سوچ وکړي په خالي ځای کې چې اوس زه الله ته ور یاد یم الله ما یادوي یو د الله ذکر دی یو د الله یادول دی د الله ذکر مطلب زمونږ او ستاسو دا چې مونږ الله یادو یو چې الله ته یادوي ګوره دا ډېر د کمال خبره ده عزیزانو دا ډېر لوی منقبت دی او دا چې میلاویږي د دې قرآن په وجه باندې قرآن په وجه کله میلاویږي هله چې مونږ ته پیغمبر او قرآن څنګه ویلي هغه شان دا قرآن ولولو هغه شان د دې قرآن حقوق ادا کو قرآن حق دا دی چې ایمان به پرې راوړي اول یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نزل على رسوله کتاب د دې قرآن اولنی حق دا دی چې په دې کتاب به ستا ایمان وي چې دا د الله حق کتاب دی
من غیر تحریف ولا تکییف ولا تشبیه. دا قرآن هم دغه شان رب العالمین نازل کړی دی او مونږ ته را رسولی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قرآن دویم حقدار قرآن له ټیم ورکول، تلاوت کول، زده کول. الله قرآن کې فرمایي الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. مؤمنان هغه خلق دي چې د قرآن تلاوت کوي، خو صحیح تلاوت. صحیح تلاوت دا دی چې الله قرآن کې واپس د دې شرح کړی ده چې ورتل القرآن ترتیلا. دا قرآن به په تجوید سره وي، دا قرآن به په خپل کیف معنی نه چې افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اکثر مولین دا قرآن غلط وایي، غټ غټ نمونه وي د قرآن تلاوت دا غلطي. دا ګوره ډېر د افسوس خبره ده. حق تلاوته پکار دی، ورتل القرآن پکار دی. د تجوید ته ګوره ډېر په سپک نظر باندې کتل نه دي پکاره. تجوید ګوره دا اصل کې د الله کلام ته تصحیح کوي، خاصتا زمونږ د عجمو دپاره دا واجب دی، دا فرض دی چې مونږ او تاسو دا تجوید زده کړو، ځکه زمونږ قرآنونه ډېر غلط دي. مونږ تبدیل الحرف بالحرف کو چې معنا بدلیږي، مونځ پکې فاسدېږي او دې ته زمونږ خیال نه. نو حق تلاوته ورتل القرآن ترتیلا. حق تلاوته دام د اهل علم ویلي دي چې قرآن په حفظ باندې زده کول. قرآن کې الله فرمایي بل هو آیات بینات فی صدور الذین. دا آیتونه دي په اسینو د هغه خلکو کې دي چې اوتو العلم، چې الله ورته پوهه ورکړې ده. معنا هم د دې آیات دا ده چې د قرآن زده کول پکار دي، په سینه کې کښېنول پکار دي. نو دویم حق د حقوقو د قرآن نه پس د ایمان راوړل نه هغه دا دی چې قرآن زده کول. نو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. دریم حق دا دی عزیزانو، مقصدي حق هغه دا دی چې د قرآن کې تدبر کول، د قرآن کې سوچ کول، د قرآن په معانیو باندې ځان پویول. دا مقصد دی عزیزانو. الله قرآن کې ځکه فرمایي کتاب ډیر عظیم کتاب می در لګلې دی، انزلناه. دا کتاب می تا ته نازل کړی، مبارک د برکت کتاب دی. خو مقصد یې زده کا لیدبروا آیاته، چې دا انسانان پکې سوچ او فکر وکړي، د دې معانی زده کړي او بیا دغه احکام په اذهان کې راولي. اوس وګورئ څومره مسلمانان دي، په سلو کې 90% مسلمانان د قرآن په تلاوت نه پوهېږي، او په سلو کې 1.5% انسانان هغه چې کوم دی د قرآن په تدبر نه هغه ډېر لري دي، په معانیو نه پوهېږي. حسن بصري رحمة الله عليه به فرمایل وَنَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُتَدَبَّرَ وَيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّخَذُوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا. وای قرآن د دې دپاره نازل شوی و چې دا خلک پکې تدبر وکړي، خو دوی څه چل وکړه؟ دوی صرف او صرف د دې د تلاوت ته عمل ویله چې بس قرآن تلاوت کوم الحمدلله سبق وایم، قرآن ته سبق زمونږ او ستاسو د امین وایي. عزیزانو ګوره دغه مقصود نه دی، صرف په تلاوت خلاصون نشته. دا قرآن به زده کوو، دا د الله رب العالمین دا کلام چې کوم دی د دې په معنا به ځان پویو. یو لنډ مثال واورئ. یو څه ته چې یو څوک میسج راولېږي، یو رساله راولېږي په بله ژبه کې، نو موږ ټول او موږ تاسو ټول چې کوم یو لرې لرې ځو چې د دې میسج او د دې رسالې په مطلب د دې وټسپ په دې میسج باندې ځان پوه کړو. او د قرآن هم یو نوم دی الرساله، د پیغمبر نوم هم دا رسول. دا میسج موږ ته د الله د طرفه راوړی، دا پیغام یې راوړی. موږ او تاسو څومره بېغمه په غفلت کې پراته یو دي، قرآن له ټیم نشته چې دې کې تدبر وکړو. نو زما عزتمندو ورونو د قرآن بل عظیم حق هغه دا دی چې تدبر سره د دې قرآن تلاوت کول، د دې په معانیو باندې ځان پویول. او بل حق هغه ورا نور حقونه هغه دا دي چې انسان به په عمل کوي. قرآن کې الله فرمایي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. د دې قرآن تابعداري به کې دا په خپلو اعمالو کې راوړي، بیا به دا قرآن بل ته رسېدا. د قرآن حق دی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اے پیغمبر دا قرآن چې ته نازل شوی دا خلکو ته ورسوه. نو زما عزتمندو ورونو قرآن سره تعلق ساتل دا انسان په حقیقت کې الله ته ځان وریادوي. او ولې به نه وریادوي عزیزانو چې د قرآن په شان ته بل کتاب نشته. دی کتاب ته ګوره ډېر په اوچت نظر باندې ګورئ، خاصتا طلاب العلم. تاسو هم چې الله رب العالمین دې مجالسو ته راوستي وئ، تاسو منتخب شوي خلک یئ، ستاسو پلاران ښه خلک دي، ستاسو مشران ښه خلک دي چې ستاسو په ژوند کې تاسو له دا مقدر کوي چې د الله کتاب ته کښېنئ او د دې کتاب تعظیم په زړه کې کښېنوئ. دا د دنیا علمونه، دا پیچډینې امپیلینې امفل او پیچ ډي او بیچلر او دا شیزونه چې کوم دي ګوره دا صرف دنیا ده، دا د دنیا د حصول یو څو اسباب دي. دا نه وایو چې دا ناروا ده، خو داسې مه کوه چې دا قرآن دې شاته غورځولی، په زړه کې د دنیا د تعلیم سره مینه محبت چې مدرسې له راځي ځان درته کمزوری ښکاري، ځان درته عاجز ښکاري.
د چا په مجلس کې ویلی نشي چې زه مدرسه کې یم. دا ګوره یاد وساته، دا ډیره خطرناکه خبره. په فخر سره وایه. الله قرآن کې مو وایي چې تاسو چې کوم دی په دې فخر وکئ، په دې خوشحاله شئ. فبذلک فلیفرحوا وفي ذلك او په دې کې فلیتنافس المتنافسون. مقابله په دې کې وکړه چې ما ته قرآن زده دی، زه د تجوید په کلاس کې یم، زه د قرآن طالب العلم یم، زه ترجمې ته ناست یم، زه د حفظ طالب یم. د دنیا علوم څه ته وایي؟ دا خو صرف کسبونه دي او دا د دنیا دا ژوند هم د دې قرآن دپاره جوړ دی. عزیزانو اخري دا حدیث بیانوم او په دې باندې بس کو. زما عزتمند ورونو دا ډیر ښکلی حدیث دی، موقوفا او مرفوعا دواړه نقل دی. په دې کې د قرآن ډیر ښکلي صفات بیان شوي. اجمالا نبی علیه الصلاة والسلام د فتنو ذکر وکړو. صحابه کرامو تپوس وکړو، علي رضی الله تعالی عنه په سند سره دی، د الله پیغمبره دا خو ډېرې فتنې را روانې دي، فما المخرج منها، د فتنو نه به سړی څنګه وځي؟ نبی علیه السلام ورته وویله کتاب الله، دا د الله کتاب شته که نه؟ کتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله. دا ښکلی کتاب دی، دا د الله رب العالمین کتابه. د مخکني خبرې پکې دي، مخکني قصې پکې دي او داسې د عبرت نه ډکې ډکې قصې دي. راتلونکي حالات پکې بیان دي. د جرګو کتاب دی، د فیصلو کتاب دی، د هدایت کتاب دی، د اطمینان کتاب دی. داسې ښکلی کتاب دی. څنګه کتاب دی؟ لا یشبع منه العلماء. علما په دې کتاب باندې مړیږي نه، د دې په تفسیر باندې، د دې په تلاوت باندې. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تاسو ټول پیژنئ، دا د الله رب العالمین د طرفه یوه تحفه و دې امت ته ورکړې ده. ابن تیمیه رحمه الله هغه عالم چې عالم بالآثار، عالم بالحديث، عالم بالتفسير، عالم بالجرح والتعديل، عالم بالفرق والأديان، عالم بالشبهات، چې د هر دین شبهات ټول ورته معلومو او په ټولو کتابونه لیکلي. د شیعو شبهاتو 14 جلد کتاب منهاج السنه ولیکه. په عقیده کې ټول کتابونه ده ولیکل، شبهات د متکلمینو ټول رد کړله. آثارو باندې ډېر پویا او په څلورو مذهبونو باندې ډېر عبور لرونکی ابن تیمیه رحمه الله. خو دې ټول عمر په دې مناظرو په دې کې مشغول و، اخر کې دې قرآن ته متوجه شو. داسې مطلب نه چې اوله کې توجه نه وه، د قرآن نه استنباطات کول، د قرآن نه مسائل را ایستله. په اخره کې چې دی وفات کېده وایي د ارمان وکړو، وایي لو استقبلت من امري ما استدبرت لمن شغلت الا بالقرآن. وایي هغه اسرار، هغه رموز، هغه خوندونه چې ما په دې قرآن کې ولیدل، که ما ته دا مخکې پته وی نو ما به ټول عمر دې قرآن ته وقف کړی وی. داسې نو ځکه پیغمبر فرمایي او یا علي رضی الله عنه فرمایي چې لا یشبع منه العلماء. په قرآن باندې څوک مړیږي نه، هر وخت کې عالم راشي جدا جدا ښایسته ښایسته مسلې د دې قرآن نه راوباسي. بیا فرمایي ولا یخلق من کثرة الرد، چې څومره وی د قرآن زړیږي نه، معنا چې یو خبره ته وکړي زړه شي یره شي. یخلقو دی یو یخلقو دی، یخلقو پیدایش ته وایي او یخلقو زړیږي. حدیث کې هم داسې راغلي ان الایمان لیخلق کما یخلق ثوب احدکم. د ایمان هم زړیږي لکه څنګه چې دا جامه زړیږي، دغه شان دا قرآن چې دی د دې د تلاوت هم نه زړیږي. یعنی انسان د دې په دې خوند باندې نه مړیږي. په آخر کې نبی علیه السلام بیا وفرمایل ولا تنقضي عجائبه. په دې قرآن کې ناشنا حالات دي او دا نه ختمیږي. چې نه ختمیږي نو هغه سړی چې قرآن وایي دا صدقه وحکم به عدله، چې فیصله دې پرې وکړه عدل دې وکړو، او چې قرآن دې خبرې وي نو ته رښتینی انسان یې. ومن عمل به اجره، نو اجر به درته هله میلاویږي چې ته په دې قرآن باندې عمل وکړې. نو زما عزتمند ورونو خاصتا طلاب العلم، تاسو ګوره دا ډېر د خوشحالۍ احساس وکئ او ټول پوهیږئ، یعنی په ادراک د فهم کولی شئ. ګوره په دې زړونو کې د قرآن د تلاوت خو راوتي وئ، د قرآن دا تعظیم په دې زړه کې کښېنوئ. والله العظیم یو آیات د قرآن دا د ټولې دنیا نه بره دی او بره دی، ډېر اوچت دی. ګورئ د قرآن د آیات یو ټکړه ده، فاعلم انه لا اله الا الله. دا یو لا اله الا الله ټکړه د قرآن د پوره آیات هم نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي لو ان السماوات السبع وعامرهن. پیغمبر نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایي دا اسمانونه سره د آبادینو، دا ځمکې سره د آبادینو، دا د تلې په یو طرف کې واچوه، د قرآن دا یوه ټکړه په بل طرف کې چې لا اله الا الله لمالت بهن کفة لا اله الا الله. داسې یو عظیم کتاب چې د ټولې دنیا نه دروند کتاب دی. نو دې ته ډېر په اوچت نظر باندې ګورئ.
چې تاسو له الله دا مقدر کړی دا چې الله رب العالمین په دې دین کې استعمال کړي او عام مونږ او عام خلکو لم دا پکار دي چې خپل ځانونه د قرآن په خدمت کې استعمال کو. اخیری دا آیات د عزیزانو الله قرآن کې دوه فرقې ذکر کړي دي، دوه قسم خلک الله ذکر کړي. یو هغه خلک دي چې مالدار دي، بل هغه دي غریبانان دي. دا مالدار چې دی دا وایي چې بس زه الله ته ډېر محبوب یم، الله مال ډېر مال را کړی. او دا غریبانان وایي چې موږ د الله نه ډېر لرې یو، د الله بدي شو. بعضې چې کوم دی الفاظو کې داسې وایي د الله پرزو په ما نشته، نو زه غریب پیدا کړی ما. الله دا دواړه عقیدې قرآن کې رد کړي. قرآن کې الله فرمایي فاما الانسان اذا ما ابتلاه، هر کله چې د انسان باندې رب العالمین امتحان وکړي، الله رب العالمین ورله مال ورکړي، ډېر مالونه ورله ورکړي، نو دا انسان به وایي فیقول ربي اکرمن، زه خو الله ته ډېر نږدې یم، نو الله رب العالمین ځکه ماله دا عزت را کړی. بعضې خلک لا دا وایي چې الله ته پته وه چې دا د عزت والا دی، نو مال یې دا د دنیا دا مال را کوم. بعضې د دې په مقابل کې هغه خلک دي واما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه، داسې خلک هم شته چې کله دا مال او دا حال پې تنګ شي نو فوراً ګیلې او شکوا شروع کړي، فیقول ربي اهانن، الله رب العالمین زه سپک کړی ما، الله ماله برخه نه ده راکړې، د الله نه ګیله او شکوا شروع کړي. الله فرمایي کله دا دواړه خبرې غلطې دي. معنا دا ده چې زما د محبت علامه ګوره مال ورکول نه دی چاته، زما د بغض یعنی معنا د لرې کېدلو علامه دا نه ده چې زما څوک فقیر وګرځوم، چا سره مال او دولت نه وي. ځکه ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، دا دنیا الله محبوب ته هم ورکوي، مبغوض ته هم ورکوي. دا الله وایي چې دا دواړه غلطي خبرې دي، بلکې صحیح دا امام قتاده د دې تفسیر داسې کوي کلا فلینظر العبد فيما استعمله الله، دا انسان دی وګوري چې الله ما څه کې استعمالوي. که مالدار او دا د الله د دین په خدمت کې استعمالېدو نو دا د مبارک وي دته، دا د رب العالمین ته محبوب دی. که غریب د الله په دین کې استعمالېدو نو فلینظر العبد فيما استعمله الله، فلینظر العبد فيما استعمله الله. نو تاسو الحمدلله د سار نه ماښامه پورې ټول د الله په کتاب، د الله د کتاب په تلاوت، د الله د کتاب په زده کړو باندې غوره مخلوق په مخ د ځمکه باندې ان شاء الله العزیز هغه هم دا تاسو یې، خو په زړونو کې د دې علم هغه تعظیم هغه کښېنوئ. نو کله معنا دا ده، دې وجې نه علماو لیکلي دي چې د دې بعضې قاریانې تلاوت چې کوي مونځ ته مخکې چې د دې ځای نه شروع شي کله بل لا تکرمون الیتیم، دا غلطه کوي. دا قرآن په تجوید کې یو حکم دی وقف، یو عالم په کتاب لیکلی یمنی عالم دی الوقف والابتداء، 14 جلد کتاب صرف د قرآن په وقف او په ابتدا باندې لیکلی، او په وقف او ابتدا باندې علماو مکتبې جوړې کړي چې دا تجوید داسې معمولي علم نه دی، دا وقف وپېژنه. کله د دې دا مخکې سره متصل دی، بنا بر قول ارجح کله ردعیه دی، د دې ځای نه تلاوت مه شروع کوه، یا فاما الانسان نه شروع کوه یا بله موضوع شروع کوه. نو اکثره خلک د دې وقفونو لحاظ نه کوي. نو دا وقف چې زده کېږي عزیزانو په دې مدرسو کې، هم په دې محلاتو کې، په دې ځایونو کې دې استادانو سره نو قرآن تعظیم په زړه کې کېنول. خلاصه زما د خبرو دا شوله چې انسان چې کم دی الله ته به ځان وررسوي، هغه انسانانو نه مه جوړېږه چې الله یې هېر کړی دی، هغه انسانانو نه جوړ شه چې الله ته وریادې. هغه کم انسانان دي دوه قسمه، یو چې د الله ذکر ډېر کوي، او دویم چې کم دی هغه ورسره څه کوي د قرآن سره تعلق، او په دې باندې ثابت پاتې کېدل عزیزانو، لږ شان استقامت کول. واصبر نفسک ای پیغمبر او ای مخاطبه، ځان ټینګ کړه د مدرسه کې، ځان ټینګ کړه په دې ماحول کې. دا خلک چې کوم دي بالغداء والعشي الله یادوي، داسې مجالسو کې کښېنه چې ایمان در پکې راشي، داسې مجالسو کې کښېنه چې اعمالو سره د مینه پیدا شي، داسې مجالسو کې کښېنه چې تقوا در کې پیدا شي، او د دنیا د ملذات او ملهیات چې تا د الله نه غافله کوي، دا موبایل شوي، دا انټرنیټ شوي، دا شیزونه په حین د تعلیم کې، په حین د زده کړه کې د دې نه بالکل اجتناب وکړه. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.